تاسو په کلی کې ضلع صوابۍ کې څوک هم د تلیسیمیا مریض وي هغه تاسو موږ ته د هغې نمبر راکړئ نو موږ به هغې سره رابطه کوو هغې دپاره به بلډ یا څه نور څه کولیکشن یا به موږ کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمند زم ستاسو ورور ستاسو قربا شنم شین حلیم زی قدرمنو نن موږ د ضلع صوابۍ په ملکاباد کلي کې د عثمان محمد سره موجود یو کوم چې د شوکت خان میموریل هاسپټل سټوډنټ امبیسډر او د جی زد ټي کوارډینیټر اف ډسټرکټ صوابۍ هم دی نو هغوی سره خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. عثمان بھائی ټول ناول ته چې کوم تاسو د بلرز په ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج کې یو پروګرام هم ارینج کړی نو په هغې راته لږ رڼا واچو چې دا تاسو د پروګرام لکه څه حوالې سره. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پروګرام زمونږ جی زد ټي باره کې کوم چې ابریویشن دی جهاد پر زیرو تلیسیمیا دا موږ اویرنس یو پروګرام دی اورال دا خو د 2010 نه شروع شوی دی زموږ چې کوم د سنټرل پنجاب یو سټوډنټ و په فرست سیکنډ سیمسټر کې د جی زد ټي بنیاد کې خو چې دغه صرف او صرف سیمپل مقصد اویرنس پیلاول د تلیسیمیا باره کې. تاسو کوم دا سیمینار مو ارینج کو نو دا خو یو ښه اقدام دی خو لیکن زموږ ډېر کتونکي چې کوم دی هغې ته دا پته نشته چې دا تلیسیمیا څه شی دی او دا ولې راځي. تلیسیمیا نن سبا پاکستان کې ډېر کامن بیماری ده. تلیسیمیا یو قسم بیماری ده دې ته موږ وایو بلډ ډیزاسټر. دې کې داسې چل وي چې مطلب زموږ وجود کې چې کومه دننه چې کوم تلیسیمیا پیشنټ وي هغې وجود کې وینه نه پیدا کېږي او وینه خود به خود هغه خرابېږي سپویل کېږي. نو دغه تلیسیمیا میجر پیشنټ چې کوم وي میجر پیشنټ ته په هفته یا په 3 وختو کې ضروري ده چې هغې ته موږ بلډ ورکړو. نو تلیسیمیا یو داسې بیماری ده چې کوم جینیټیکلی مطلب زه تاسو ته دا ووایم چې د پلارانو میندو نه خپل بچو ته ټرانسفر کېږي. دا داسې بیماری نه ده چې لکه زکام په شانتي یا داسې نن سبا کرونا وایرس دی یو نه بل ته لګي. نو دا جینیټیکلی د پلار او د مور نه ټرانسفر کېږي بچي ته. عثمان بھائی د دې روکتام به موږ څنګه کوو؟ دې روکتام زموږ ټیم جی زد ټي مینس سره جهاد موږ څه باره کوو که اویرنس باره کې موږ خلکو له اویر ورسکو چې تاسو د واده نه مخکې خپل تلیسیمیا ټیسټ ضرور کوئ. اگر ستاسو واده نه مخکې په بلډ کې تلیسیمیا مینر دی یو میجر دی مینر پکې راووتلو نو تاسو داسې وکړئ چې روان کم جنۍ سره کم چنګلۍ سره تاسو واده کوئ چې هغه تلیسیمیا مینر پیشنټ نه وي نو هله هغې بس تاسو بچي بیا تلیسیمیا میجر نه پیدا کېږي. دغه روکتام دی. ضلع صوابۍ کې دا بنیاد چې کوم دی تاسو په اول ځل دا قدم واغسته که نو ستاسو نه مخکې هم په دې باندې څه کار شوی و؟ انفارچونیټلی جی زد ټي د ډېر مودې نه دی څنګه چې ما تاته ویل 2010 نه دا فعال دی 120 شهر کې اورال په پاکستان کې د خپل سرویسز ورکوي خو انفارچونیټلی بدقسمتۍ نه په پاکستان کې د فعال دی خو زموږ په ډسټرکټ صوابۍ کې د دې داسې سیمینارز نو د اویرنس دغه شانتي غټ کنوکیشن نو شوي نو دا د صوابۍ په تاریخ کې په سټوډنټ سطح باندې په ګوهاټي کالج کې کوم کې چې ما خپله هغه ابتدایي تعلیم کړی دی نو دا دې کې د لومبی د خپل نوعیت لومبی جی زد ټي سیمینار. نن سبا په دې وخت کې په پاکستان کې به د تلیسیمیا مریضانو تعداد څومره دی؟ تلیسیمیا مریضانو تعداد چې څنګه زموږ جی زد ټي ډېر پیلاو شوی دی 120 سیټیز کې دی په اورال پاکستان کې نو تلیسیمیا تعداد په لکونو کې دی نن سبا په پاکستان کې کم ډېر د تشویش خبره ده او پاکستان په هغه 10 ملکونو کې دی چې کم کې د تلیسیمیا پیشنټ تعداد سیوا کېږي ډے بای ډے. نو د دې جهاد او د دې اویرنس موږ ته ډېر ضرورت دی. موږ غواړو چې دا کم کتونکي کم یوث زموږ د ویډیوز ګوري موږ هغې ته وایو چې په دې جی زد ټي کې بلډ چر کې موږ سره حصه واخلئ او د اویرنس چې کوم دی د آګاهي مخې موږ سره پیلاو کوي. نور سال چې دا ارینجمنټ کوئ او د دې باندې چې دا کوم پیسې دیګ به تاسو د ګورنمنټ نه داسې پالیټیشن نه داسې بل د سیاسي یا داسې عهدهدار خلک چې کوم دي د کرسو خاوندان نه پکې څه غوښتنه کوئ؟ الحمدلله فلحال زموږ داسې هېڅ سوچ نشته چې موږ چا نه پیسې وغواړو موږ چا نه څه ډونیشن وغواړو موږ خپل ادر کنټریز نه دې سره تعاون کېږي؟ فلحال هېڅ نشته انشاءالله خپل موږ افني مدد اپ باندې ولنټیر سټوډنټان چې کوم دي یوث چې کوم دي دا سیمینارز ارینج کوو دا دې ته چې کوم ویلچیر او دا ډېر پروګرام که نن د دې لپاره به تاسو هم ډونیشن باندې به تاسو دا الحمدلله موږ سره چې کوم زه تاسو ته ویم زموږ ډېر زیات سیمینارز چې کوم وي هغه په کالجز کې وي یونیورسټیز کې وي وغیره نو په هغې چې کوم یوسیز دي مطلب د کالج پرنسپلز دي هغه موږ سره ډېر کوپریشن کوي خپله وایي چې زموږ د یوث ته دا میسج ورشي چې هغې د داسې قسمه بیمارۍ نه ځان او د خپل قام بچ کړي. او عثمان بھائی په اخره کې خپل پروګرام راغونډوم د اخري کوېسچن دا کوم چې د یوث ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زما پاکستاني یوث ته صرف او صرف دا یو میسج دی چې موږ په حال جی زد ټي تاسو نه بلډ کولیکټ کوي
نو بلډ چې ډاکټران وایي چې یو نارمل چې 50 کېجي د چا وزن وي 50 کیلو د چا وزن دی هغه په 3 میاشتو کې یو بلډ یو تیلی چې زه تاسو ته 350 ملي لیټر چې هغه ورکوي نو هغه په بدن کې هیڅ نه راځي دغه بدن کې نوې وینه پیدا کېږي او دغه ورته نور تندرست او توانه کېږي نو زما تاسو ته دا میسج دی چې کو تاسو نه څوک خدای په نامه باندې الله په نامه باندې کو هغه جیزټي باره کې وي کو هغه کینسر باره کې وي کو هغه نور داسې حادثات باره کې وینه وغواړي او تاسو ته پته چې تاسو 3 میاشتو د وینه نه ده ورکړی نو الله دپاره وینه ورکوئ دا د چا زندګي بچ کوي سیو لایف